رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور شاگردانو، محترم او معزز اساتذه کرامو، مونږ او تاسو الله جل شانه دنیا ته رالیږلي یو. دا زموږ او تاسو انتقال دی. د یو ځای نه مونږ او تاسو بل ځای ته منتقل شوي یو. زموږ او تاسو د قیامت پورې چې څومره انسانان په دې دنیا کې پیدا کېږي، د آدم علیه السلام نه واخله او تر د اخرني انسان پورې چې څومره انسانان په دې دنیا کې پیدا کېږي، د دغه ټولو انسانانو روحونه الله جل شانه اول پیدا کړي دي. څنګه چې موږ او تاسو وګورو، زموږ او تاسو دا عالم دی، دې ته موږ او تاسو عالم ارواح وایو، دې ته موږ او تاسو عالم دنیا وایو، چې موږ او تاسو په دې اوسېږو، ژوند پکې تېروو او وخت پکې تېروو. دا عالم دنیا دی. د دې عالم نه مخکې یو بل عالم په موږ باندې تېر شوی دی. هغه عالم دی عالم ارواح دی، چې په هغې کې زموږ او تاسو د روحونه الله جل شانه پیدا کړي. او د قیامت پورې چې څومره انسانان په دې دنیا کې پیدا کېږي، د دغه ټولو انسانانو روحونه او ارواح الله جل شانه پیدا کړي دي. چې د چا په باره کې الله جل شانه اراده وکړي دنیا ته رالېږلو، د هر انسان دنیا ته د رالېږلو هم خدای یو وخت مقرر کړی دی، او د دنیا نه د رخصتېدو د منتقل کېدو هم یو وخت مقرر کړی دی. الله جل شانه فرمایي: لكل أمة أجل. د هر انسان دپاره ما یو نیټه مقرر کړې ده. فإذا جاء أجلهم، چې کله دغه نیټه پوره شوه او دغه نیټه راغله، لا يستأخرون عنه ساعة. یو سکند به دا انسان د دغه خپل مقرره نیټه نه یو سکند به دا انسان ډېر مخکې نشي. ولا يستأخرون، او نه به یو سکند دا انسان د دغه مقرر وخت نه وروسته شي. د هر انسان لپاره خدای پاک یو وخت مقرر کړی دی په دنیا کې. نو د عالم ارواح څخه خدای پاک دې عالم دنیا ته د انسان د رالېږلو اراده وفرمایي، نو دغه روح له الله جل شانه په دې دنیا کې یو جسم ورکړي، یو شکل ورته ورکړي. ځکه دا دنیا دارالاسباب دی. په دې کې انسان د اسبابو تحت ژوند تېروي، او د اسبابو لپاره د انسان د مادي او د انسان د ظاهري وجود ضروري دی. چې د انسان د مادي او ظاهري وجود د انسان سره نه وي، نو د دنیا د څیزونو نه د انسان نه نشي اخیستلی. د انسان په څیزونو د دنیا دا کوم ضروريات چې دي، د دنیا دا کوم تخلیقات چې دي، دا د انسان په خپله فایده کې نشي راوستلی. ځکه الله جل شانه دې انسان له په دنیا کې انساني شکل ورکړی دی. خو الله جل شانه چې کله نه دغه ارواح دا روحونه په عالم ارواح کې پیدا کړو، د آدم علیه السلام نه واخله او تر قیامته پورې چې څومره انسانان راځي دنیا ته، د دغه ټولو روحونو نه الله جل شانه یو وعده اخیستلې وه: الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ زموږ او ستاسو، بلکې د قیامته پورې چې څومره ارواح دي، دغه ټولو ارواحو په یوه ژبه باندې او په یو اواز سره الله جل شانه ته جواب ورکړی دی: قالوا بلا.